شريك لك لبيك إن نن خو په دنیا کې انسان نه مال لاره خطا کړې د څومره چې انسان سره مال زیات راشي نو هغه سرکشي شي الا ماشاءالله داسې ملګري هم شته دي چې رب العالمین مال ورکړی هغه په ډېر ښه ځای کې لګوي خو اکثر مونږ داسې وینو چې څومره انسان سره مال راځي نو هغه ډېر لرې ځي او داسې خلک به زه تاسو ته وښیم چې هغوی به د بادشاه په کور کې ژوند سبا کړي او بیا هم د تقوا په اعلی مرتبو باندې هغوی فایز پاتې شوي قدرمن یو لوی عادل بادشاه چې د هغه نوم هارون الرشید اکثر خلک هغه پیژني د هغه یو زوی تقریبا د 14 کالو عمر او اکثر به هغه پلار خو بادشاه خو هغه به تلو زاهدانو سره او بزرګانو سره علماو سره د هغوی په مجلس کې به کېناسته او دغې سره سره به اکثر قبرستان ته ته ځان ته به قبر را یاده او دغه شان د مرګ خبرې ترې به ذهن کې وي هېڅکله د خپل ځان نه مرګ نو هیر کړي إلهنا ما أعدلك مليك كل من مقبرې ته چې بلاړو نو دا خبره به کوله وي ای هغه خلکو تاسو هم په دغه دنیا کې وخت تیر کړی دی دغه مړو ته به مخاطب شوي به تاسو هم په دنیا کې وخت تیر کړی دغه دنیا مالکان تاسو هم وی خو دغه دنیا تاسو له نجات در نه تر دې چې تاسو دغه قبرونو ته راورسېدی دی وی کاش چې ما ته اوس دا خبر کېدی چې په تاسو باندې څه تیریږي او تاسو سره څه سوال او جواب شروع دي في الفلك على مجار اکثر چې به مقبرې ته لاړو نو دا شعر به وي تروعنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات ما د جنازو هر یو ورځ چې ده نو ما یری او دغه شان په مړو شوو خلکو باندې هغه زنانه چې هغوی په هغې باندې جاړي نو هغوی ما ډېر زیات خفه کوي والملك لا شريك لك والليل لما قدرمنو دغه د بادشاه زوی چې یو ورځ د بادشاه مجلس ته راغی او بادشاه سره خپل وزیران ناستو امیران ناستو دغه شان د نورو ملکونو راغلي بادشاهیان ناستو او دا هلک چې نو دی په کمزورو کپړو کې په کمزوري لباس کې راووت او د بادشاه خواله راغی او یو لونګۍ یې په سر کړې وه څومره چې د بادشاه وزیرانو نو هغوی په خپل منځ کې دا خبره وکړه چې یاره دا هلک لیونی دی د ده د حرکتونو ته وګوره امیر المؤمنین یې د نورو بادشاهانو په سترګو کې د هغوی په نظرونو کې ذلیله که چرته امیر المؤمنین دی پې کړې وي نو ده به داسې حرکتونه نه کول بادشاه دا خبرې واورېدې هارون الرشید او راغې خپل زوی ته یې وویل بچې ته خو ما د دې خلکو په منځ کې ذلیله کې دا تا څنګه لباس اچولې تاله چې ما کم لباس راوړې د بادشاهانو د بچو چې کم لباس یې هغه اچوه دومره کمزورې لباس ما اچوه ته راوځې نو ما ته په دغه خلکو کې ذلیله کې دغه ماشوم بچي د 14 کالو په عمر کې خپل پلار ته هېڅ هم ونه وی خو هغه ځای کې ناسته یو مرغۍ و هغې ته یې اواز وکړه مرغۍ ته که د رب العالمین په وجود باندې ایمان لري او دغه شان ته وی چې زه رب العالمین پیدا کړی یم نو راشه زما په لاس باندې کښېنه هغه مرغۍ چې وراپاڅېده او راله د ده په لاس باندې کښېناسته بیا ورته ووایي چې یاره زه ته اوس د دې ځای نه خپل ځای ته لاړه شي نو هغه مرغۍ د هغه د لاس نه پاڅېده او لاړه د هغې نه وروسته هغه عرض وکړه چې اباجان اصل کې ستا محبت د دنیا سره ډېر دی چې هغه محبت په تا باندې سوار شوی دی او محبت تا سره لګېدلې د کمې د وجې نه چې تا مونږ رسوا کړو ما ته هېڅکله نه رسوا کړې او اوس ما دا اراده کړې ده چې ته په ما باندې بدې ښکارې نو زه به د ستا نه جدایي اختیار کړم قدرمنو د باچا زوی د باچا نه روان شو د کور نه ځان سره د قرآن مجید یوه نسخه واغشته او چې کله د کور ووتنو مور ته هم ووی چې مورې زه د دغه خپل پلار نه جدا کېږم ځکه چې زما په وجه زما د پلار رسوایي کېږي نو مور خو ورپسې ډېره زیاته خفه وه خو په تلو تلو کې ورته ووی چې زویه دا یو قیمتي ګوتمه در کوم دا ځان سره واخله او کېدی شي چې د ضرورت په وخت کې دا به ستا په کار راشي د باچا ښځه وه ډېره قیمتي ګوتمه یې اچولې وه زوی له یې ورکړه چې که په تا څه مشکل راځي نو دا به خرڅه کړي چې ستا مشکل د هغې نه حل شي
قدرمن د هارون الرشید د غزوی چې هغه د خپل ځای نه روان شو بصرې ته لاړ. بصرې ته چې ورسېد نو هغلته به مزدوري کوله، په مزدورانو کې به کېناسته او په هفته کې به صرف یو ورځ مزدوري کوله او باقي د هفتې څومره ورځې چې وي نو هغه مزدوري به هغه خوړه او خرج کوله به، نور به د رب العالمین عبادت کوه. کله چې به هغه مزدوري ختمه شوه، هفته پوره شو، نو بلې هفتې له بیا په همقه ورځ باندې مزدورۍ له راووته. او کله چې به مزدورۍ له چا سره ته نو د یو ترتیب و چې یو درهم او یو دانق دا به د مزدوري و د دې نه به کم او زیاته ناغشته. دانق چې دی نو دا د درهم شپږم حصې ته وایي، نو یو درهم او یو دانق مزدوري به غشته، د هغې نه کم او زیات به د چا نه مزدوري ناغشته. ابو عامر بصری رحمه الله د یو ډیر لوی سړی تیر شوی دی. هغه یو ورځ زما د کور دیوال اولوید او د هغې د جوړولو دپاره زه لګیوم. ما څوک کاریګران کتل، مزدوران مې کتل چې هغې راشي او زما د کور دا کار وکړي. دی وی زه بازار ته لاړم او په بازار کې چې کوم ځای کې مزدوران کینې هغه ځای ته ورغلم. څه ګورم چې په هغه ځای کې یو ډېر ښکلی هلک ناست دی او هغه سره قرآن مجید مخې ته پروت دی او دغې سره سره ورسره هغه آلات پراته دي په کومې چې خلک مزدوري کوي. ما د هغه نه پوښتنه وکړه چې ای زویه ته مزدوري کوې؟ نو هغه راته ووایي چې ولې نه کومه، مزدورۍ له خو راغلی یم، والله مونږ هم د دغه مزدورۍ دپاره پیدا کړي یو، خو ته راته دا ووایه چې ستا څه خدمت دی. نو دی وایي ما ورته ووایي چې لږ د خټې کار دی هغه به کول غواړي وي. هغه ماته ووایي چې ټیک ده یو درهم او یو دانق مزدوري به راکې او دې سره سره د منځونو په وخت کې به مې د مانځه کولو ته پرېږدي او دغه شان د مانځه نه به مې منع کوې. نو که دغه دوه شرایط ته زما منظورې نو زه به تا سره لاړ شم. دی وایي ما هغه ته ووایي چې بلکل ستا دا دواړه شرایط ما ته منظور دي او وی دې مې بوته او په کار باندې مې ولګو. زه ترې لاړم خپل کار روزګار له ماښام چې کله زه رالم او ما وکتل نو دې سړي د 10 سړو برابر کار کړی او چې کله ما دله مزدوري ورکوله نو د خوشحالۍ نه مې د یو درهم او د یو دانق په ځای پوره 2 درهمه دله ورکړل. خو ده هغه شرط ما ته رعایت کو، په هغه شرط یې زه کلک کړم چې تا سره خو ما شرط لګولی چې زه به زیات نه اخلم. نو لحاظه یو درهم او یو دانق یې واغشته او واپس زمانه لاړ. دی وی په دویم ورځ زه بیا راووتم چې یاره همدغه سړی راولم چې ما له کار وکړي. زه وګرځېدم خو دا سړی ما سره میلو نه شو، ما پیدا نه کړم. ما معلومات وکړل چې یاره دغه شان یو هلک و مزدورۍ له به راوته او نن نه ښکاري. هغه څه شو؟ خلکو ما ته ووایي چې یاره هغه خو صرف په هفته کې یو ورځ روزي او هغه ورځ یې راته وښوله چې په دغه ورځ باندې روزي ته که هغه مزدورۍ له به وځې نو صرف په دغه یو ورځ به هغه تا ته میلاویږي، بیا نه میلاویږي. دی وی ما چې د هغه کار کتلی نو زه ډېر زیات خوشحاله شوی او ما وی چې یاره دا خو 8 ورځې دي، زه به 8 میاشتې هم هغه ته انتظار وکړم. نو 8 ورځې مې هغه ته انتظار وکړ او په هغه ورځ باندې زه بیا راووتم. څه ګورم چې دغه نوجوان ښکلی هلک چې دی هغه لګیا دی د قرآن مجید نسخه ورسره ده او د قرآن مجید تلاوت کوي. دی وایي ما سلام وکړ او د سلام نه وروسته مې ته مزدورۍ پوښتنه وکړه. نو هغه همقه 2 لومبني شرطونه ما سره کېښول چې مانځه ته به مې پرېږدې، د مانځه نه مې منع کې نه، اگر که د کار وخت یو دغې سره سره یو درهم او یو دانق مزدوري باخلم، زیات بناخلم. نو دی وی دغه خبره ما منظوره کړه چې زه دا شرایط ما ته منظور دی. هغه مې ځان سره بوتو او په کار مې لګیا که ما ته په دغه خبره ډېره زیاته حیرانتیا وه چې په تېره هفته کې هغه په یوازې د 10 کسانو کار کړی. دا ځل ما په زړه کې دا وګڼله چې زه به دته چپ کېنم او ګورم به چې دا سړی دا دومره ډېر کار په لږ وخت کې څنګه کوي. دی وی زه پټ ناست وم او څه ګورم چې دی خټه رالي په دیوال ږدي او کاڼي په خپله راځي، د یو بل سره میلاویږي او دی پې خټه ږدي او کار یې ډېر ښه طریقې سره روان وي. واختم بخير عملك لبيك. دی وی ما ته یقین وشو چې دا خو چرته د الله تبارک وتعالی یو لوی ولی دی چې رب العالمین د غیبو نه د امداد کوي. دی وی چې کله ماښام شو نو ما دته 3 درهم ورکول وغوښتل، خو د انکار وکړو. مقه یو درهم او دغې سره سره یو دانق یې واغشته ولاړه. دی وی یو هفته انتظار مې بیا وکړو، بلې هفتې له چې راووتم وګرځېدم خو دغه سړی ما ته میلو نه شو. بیا مې د خلکو نه پوښتنه وکړه. یو سړي راته ووایي چې یاره هغه د 3 ورځو راسې بیمار دی او په پلاني ځنګل کې وګوره هغه به تا ته هلته میلو شي. دی وی ما
ما د دغه ځای نه ځان سره په پیسو یو سړی که چېرې ته ما د هغه خوا ته ورسوه هغه زه هغه ځای ته بوتلم او چې ومې کتل په دغه ویران ځنګل کې هغه بېهوشه پروت دی. دی وی د خښتې نیمه حصه یې ځان ته د سر لاندې ایښلې ده. دی وی ما سلام وکړو خو هغه ما له جواب رانه که. ما په دویم ځل سلام وکړو نو د هغه سترګې کولو شو. هغه زه وپېژندم نو ما ډېر په تادې کې د هغه د سر نه هغه خښته اوچته کړه او د هغه سر مې په خپل غېږ کې کېښوسته نو هغه سر راوچت که هغه ما ته یو دوه اشعار وویل. والسابحات في الفلك على مجار المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك كون. دی وی چې کله هغه ما راوچت که نو هغه ما ته یو دوه شعر ووایي چې د هغې ترجمه دا ده چې زما دوست د دنیا د نعمتونو په دوکه کې ګورې پرېونځې دا عمر چې دی دا روان دی ختمیږي او دا نعمتونه چې دي دا روان دی ختمیږي او کله چې ته د خلکو جنازې په اوږه باندې قبرستان طرف ته وړې نو دا سوچ هم کوه چې یو ورځ به دقه شان ستا جنازه هم خلکو په اوږو روانه کړي او قبرستان ته به یې وړي. دی وی د دې نه وروسته هغه ماته وي چې ابو عامره چې کله زما روح وځي او زه مړ شم نو ته به ما ولامبې په خپل لاس باندې او دغه شان دا زما کپړې چې دي نو په دې کې و ما دفن کې. دی وی ما ورته وي چې ته خو زما ملګری زما دوست دی په دې کې څه حرج دی چې زه تاله نوې کپړې راوړم نوې کفن دله راوړم او په هغې کې د دفن کم. نو هغه ما ته په جواب کې وي چې نوې کپړې چې دي د هغې زیات مستحق خو دا ژوندي خلکه دي. قدرمنو دا هغه جواب و چې کوم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل وفات په وخت کې ورکړی. نو دی وی چې یاره کفن د ما ته ووایي چې ماله به نه راوړې بلکې په دغه زوړ زړې کپړې چې کومې دي په دې کې او ما ته دفن ما ته ووایي چې که د یو انسان زوړ کفن او که نوي کفن خو به هر حال هغه به ریزي کېږي او د دغه انسان که په کار راځي نو هغه به صرف او صرف د عمل وي چې به د په کار راځي. بیا راته ووایي چې زما دا لونګې او دا زما لوټه چې ده دا به هغه چاله په مزدورۍ کې ورکړي څوک چې ماله قبر وکني او بیا یو ګوتمۍ راله راکړه او دغه شان د قرآن مجید نسخې راله راکړه او راته ووایي چې بادشاهي وخت هارون الرشید ته به دا پس چل باندې ورسې خو د دې به ډیر زیات خیال ساتي چې دا ته په خپل لاس د هغه په لاس کې ورکې ورته ووایي چې دا یو مسافر سړی هغه وي چې یاره دا د بادشاه ما سره امانت و نو دا به تا هغه بادشاه ته ورسې چې دا ستا امانت و مال هغه مسافر سړي راکړی خو دا به ورته هم ووایي چې هغه مسافر سړي دا ووایي چې ګورې د دنیا په غفلت او د دنیا په دوکه کې دومره پرېونځي چې ستا نه آخرت ایر شي او په دغه وخت کې تاله مرګ راشي. ابو عامر وی چې دا خبرې وکړې وی د هغې روح پرواز وکړو د دنیا نه تشریف یوړ او وفات شو. نعمت لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا. قدرمنو دی وی چې داغه د وصیت موافق هغه ما دفن کو هغه دواړه سیزونه چې دین هغه ما هغه چاله ورکړل چا چې د قبر کړي او قرآن مجید او دغه ګوتمه مې راواغشته او بغداد طرف ته روان شوم. بغداد ته لاړم چې هلته ګورم نو بادشاه په سورلۍ باندې ناست دی او دغه شان د خپل ځای نه راوځي او ډیر لوی لښکر د هغه نه مخکې یو راووته چې په هغې کې تقریبا 1000 اسونه یعنې 1000 اسونه پکې او په هغې خلکه ناستو. دغې نه وروسته یو بل راووته 10 لښکره داسې راووتل او په آخري لښکر کې بادشاه هم په یو اس باندې ناستو بهر راووته. دی وی چې کله ما هغه ولیده نو ما په اواز وکړه چې ای امیر المؤمنین تا ته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په نږدې رشتهدارۍ باندې قسم وي او د دغې واسطه دی وي چې ته لږ شان ودرېږه تا ته زه یو ضروري خبره کوم. او زما आवाज یې واورېده او زر په خپل ځای باندې ودرېده او زه ورغلم او ما ورته ووایي چې یاره د یو مسافر هلک یو امانت ما سره دی چې هغه ما ته وصیت کړی چې دا به بادشاهي وخت ته ورسې نو هغه سیز مې راوړی دی. دا 2 سیزونه دي چې دا زه تاله درکم. یو مې ګوتمه راوویسته او یو مې قرآن مجید راوویسته او بادشاه ته مې مخې ته ونیول. بادشاه چې هغې ته وکتل نو لږ وخت یې سر ښکته که او د سترګو نه اوښکې روانې شوې
خپل دربان ته وی چې دا سړی د ځان سره وساته او زه چرته روان یم چې واپس راشم دی به زما خواله راولي. والملك لا دی وی چې کله بادشاه واپس راغی نو د محل پردې را ځوړندې کړی او دربان ته وی چې هغه سړی راوغواړه او زما خواته د هغه نه علاوه بل څوک مه راپرېږده، اگر چې دغه سړی به زما غم تازه کړي خو بیا یې هم ماله راوله. ابو عامر وی چې دغه دربان زما خواله راغی ما ته وی چې امیر المؤمنین تا غواړي، خو ګورې د دې خبرې خیال ساته چې امیر المؤمنین باندې د مخکې نه لږ خفګان را روان دي او ته چې اوس کمې خبرې کوې نو هغه داسې وکړه چې د امیر المؤمنین خفګان زیات نشي که ته لس خبرې کول غواړي کوشش وکړه چې په 5 باندې اکتفا وکړي. او دا خبرې راته وکړې زه د بادشاه خواله بوتلم، بادشاه هغه ځای کې یوازې ناست او زه ورسره کېناستم، ما ته ووایي چې لږ رانږدې شوی، زه ورنږدې شوم، راته وایي چې لږ نورم رانږدې شوی، نورم ورنږدې شوم. وایي ما ته وایي چې ابو عامر ته زما زوی پیژنې؟ وی ما ورته وی چې بادشاه سلامت کم زوی؟ وی راته وی چې دا کم امانت تاله چا درکړی دغه هلک زما بچی و. وی ما ورته وی چې او جی هغه زه پیژنم. وی راته وی چې څه کار یې کوو؟ وی ما ورته چې یاره جی د خټې مزدوري به یې کوله او په هغې باندې به هغه اجرت اخیسته او په هغې باندې خپل ځان ساته. وی ما ته وی چې تا په هغه مزدوري کړې ده؟ وی ما ورته چې او ما هم په هغه باندې مزدوري کړې ده. وی راته ووایي چې تا دا سوچ نه کوو چې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رشتہ دار دی، یعنی د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فولاد کې د کوم چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تر دی. وی ما ورته وی چې امیر المؤمنین زه خو په دې باندې اول د رب العالمین نه معذرت غواړم او معافي ته غواړم او د هغې نه وروسته زه ستا نه معافي غواړم چې ستا په بچي باندې مونږه د مزدورۍ کار کړی دی، خو والله که دغه سړی په دغه وخت کې مونږ پیژنده چې دا د باچا زوی دی. وی ما ته وی چې ابو عامر تا په خپل لاس باندې هغه له غسل ورکړی دی؟ وی ما ورته چې اوجي. وی راته وی چې لاس را نږدې که؟ وی ما لاس ور نږدې که او هغه لاس هغه واغشت او خپلې سینې پورې ومږه او ښکلی که. وی بیا یو څو اشعار وی چې د هغې ترجمه څه داسې ده چې هغه مسافره د کم په جدایۍ باندې چې زما زړه ویلی شوی دی او زما سترګې د هغه په جدایۍ باندې ډېرې اوښکې بیی او هغه کسه د چا کور چې اوس قبر دی او هغه زما نه ډېر زیات لرې دی خو د هغه غم چې دی نو هغه ما سره ملګری دی. بېشکه مرګ یو داسې څیز دی چې هغه د خلکو عیش و عشرت او خوشحالي ختموي. هغه مسافر دا د سپوږمۍ یو ټوکړه وه، د هغه مخ د سپوږمۍ په شان ډېر زیات ښکلی و او دغه شان دغه د سپوږمۍ ټوکړه چې وه نو دا د چاندې په یو خاخ باندې پرته و. مراد دا و چې د هغه کم وجود دی نو دا د چاندې یو خاخ و او کم چې د هغه مخ و نو هغه دا د سپوږمۍ یو حصه و. نو په اشعارو کې دا خبره وکړه چې دا یو داسې سړی و چې د هغه مخ دا د سپوږمۍ په شان و او د هغه ټول وجود چې و نو هغه د چاندې په شان ښکلی و. دغه د چاندې ټوکړه باچا په خپل شعر کې وایي چې قبر ته ورسېد او دغه د چاندې چې کوم د دغه بوټي خاخ دی نو هغه هم خپل قبر ته ورسېد. ابو عامر وی چې د دې نه وروستو هارون الرشید باچا بصرې ته د تلو اراده وکړه چې یاره زه د هغه قبر ته ځم. ابو عامر وی چې زه هم ورسره وم او قبر ته چې ور ورسېده نو په قبر باندې ور پرېوته او دغه یو څو اشعار وي چې د هغې ترجمه دا ده چې هغه مسافره چې ته په داسې سفر تلې چې ته به بیا واپس نه راځې او مرګ تا نه په ډېر کم عمرۍ کې دغه خپل ژوند چې دی هغه تا نه یې واغشت. ای زما د سترګو یخوالی ته خو زما د مینې او د محبت او د زړه هغه چین او آرام وي. ته خو زما آرام وي په اوږدو شپو کې هم او په لنډو شپو کې هم. تا خو د مرګ یو داسې پیاله وسکله چې په نږدې وخت کې به ستا بوډا پلار هم دغه پیاله وسکي او دا حالت به پې راشي. بلکې ستا د پلار سره سره د دنیا هر یو انسان به دغه د مرګ پیاله سکي او اگر که هغه د ځنګل اوسیدونکي یو شیر ولې نه وي، اگر که هغه د یو بازاري کلي علاقې اوسیدونکي ولې نه خو دا ټول خلک به دغه د مرګ دا پیاله سکي.
والسابحات ټول تعریفونه د رب العالمین لره دي چې زمونږ تقدیر کې دغه لیکلي دي. ابو عامر وی چې د هغې نه وروستو یو شپه راغله چې ما په خوب کې دغه سړی ولیده چې وده شوم، نو دغه سړی ما ته راغی او ما د هغه نه تپوس وکړه چې بچي رب العالمین تا سره څه چل وکړه؟ نو ما ته وی چې اول راته دا حال ووایه چې ما تا ته کوم وصیت کړی و دې پوره کړو. ما ورته چې هغه مې ښه برابر پوره کړ. وی بیا راته وفرمایل چې بالکل رب العالمین زما سره ډیر ښه عمل وکړو، دغه شان مال داسې نعمتونه راکړل کم نعمتونه چې د چا سترګو لیدلی نه دي، کم نعمتونه چې د چا غوږونه اورېدلی نه دي، او د کومو نعمتونو په باره کې چې د یو انسان په زړه کې څه خیال هم نه دی راغلی. رب العالمین ماله هغه نعمتونه راکړل. لبیک ان الحمد لله. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په تورات کې دغه خبره لیکلې ده چې رب العالمین دغه خلکو د پاره څوک چې د شپې پاسي او د الله د رضا د پاره تهجد منځونه کوي، دغه خلکو د پاره په جنت کې داسې څیزونه تیار کړي دي کم چې سترګو لیدلی نه دي او کم چې غوږونه اورېدلی نه دي او د کم چې د انسان په زړه کې چرته خیال قدرې هم نه دی راغلی. نبی وملک وکل قدرمنو د انسان د پاره په جنت کې داسې لوی نعمتونه تیار کړي شوي دي، خو په هغه صورت کې چې دغه انسان په دنیا کې ښه تقوا په ځان کې راولي. یا مخطئا ما اغفل. مونږ او تاسو له پکار دي چې د رب العالمین نه یره اختیار کو، دغه تقوا په ځان کې راولو، یقینا چې آخرت به هم زمونږ ښه وي او دنیا به مو هم ډېره ښه. قدرمنو په دغه نننی پروګرام کې که زمانه څه کمی زیاتې شوي د هغې ډېر زیات معذرت کوم او اجلک واختم بخیر.